السلام علیکم ګرانو مسافرو او زما د فیسبوک ملګرو. امید لرم چې روغ جوړ به یې د ژوند په رنګینو کې به یې چېرته چې هم یې ښاد او آباد اوسئ. دا مناظر تاسو د خپل موبایل په سکرین باندې د وخت کې براه راست کتلی شئ چې واورې کومه سلسله چې ده او باقاعده توګه باندې د دیر په شهري کوم علاقې چې دي هلته هم شروع شوه. مخکې به خو صرف په کم بلایي علاقې چې وي غرایزې سیمې وي هلته وه، خو اوس باقاعده توګه باندې کم شهري علاقې چې دي هلته هم شروع شوه. اطلاعات داسې دي چې تر واړۍ پورې واوره ورېږي. لکه مولانا صاحب ګوره په دغه کې په دې یخه یخنۍ کې ته چېرته ګرځې؟ نعیم صاحب دې وخت کې زه په خپل کلي کې یم، مولانا صاحب هم په دې یخه یخنۍ کې را روان دی او بس خپلې ډیوټۍ ته ځان رسوي. بس واوره چې کومه ده مخکې به صرف په غرایزو سیمو کې کېده او نن نه بلکې د بیګانه دا اوس په کم شهري علاقې چې د واړۍ پورې تقریبا واوره ورېږي. داروړه، جبر، کاټن او دغه شانتې دیر شهر او نور کوم علاقې چې دي هلته هم باقاعده توګه باندې واوره چې کوم دی هغه ورېدل شروع شوي دي. کم مسافر چې د وخت کې د ملک نه بار دي او هغه موږ براه راست ګوري، نو خاص کر د هغوی دپاره اجاز احمد صاحب وایي چې اجاز احمد صاحب وایي چې غزني هغه شپه دا وه که لا پاتې ده. نو زما خو داسې خیال دی چې هغه پاتې ده او کیدی شي بېګاله شي. مولانا صاحب هم وایي. مولانا صاحب د غزني شپې باره کې تا ته څه معلومات شته؟ دا د 22 تاریخ نه اخوا چې کله نور وګرځي جی نو دی پسې زیات و نه زیات 12مه 14مه هغه ټیک ټاک دی. نن 7 تاریخ دی، 7 15 بیګاله پروګرام شروع دی. مونږ ګرانو کتونکو څومره چې اورېدل دي د غزني شپې په حوالې سره، نو غزني په افغانستان کې یو ښار دی، افغانستان کې یو ځای دی او هلته کې یو کال دا دومره ډیره زیاته واوره شوې وه چې په هغه کې کورونه هم را پرېوتي او خلک چې کوم دی هغه پکې هم مړه شوي او ډېر زیات نقصان شوی. نو په هغه شپه باندې په غزني کې ډیره زیاته واوره شوې وه او هغه واورې د وجې نه چې هلته کورونه او نقصانات شوي او سهار چې بیا د نورو علاقو خلک کله خبر شو غزني ته لاړه، نو هلته چې هغو کاته نو هغه کورونه چې کوم وو هغه را پرېوتي وو. د هغې وجې نه د غزني شپه اوس مشهوره ده. په هر کال جمع چې راځي په کومه شپه باندې ډیره زیاته واوره ورېږي، نو هغې ته بیا زمونږ پښتانه او زمونږ خلک چې کوم دی د غرایزو سیمو دا کم خلک چې دی کوم ځای کې چې واورې ورېږي نو هغه ورته د غزني شپه وایي. داسې وایي مولانا صاحب. تا باندې چا وسکو زه کتونکي لږ مشغوله وم. د بالکل ګرانو کتونکو براه راست مناظر تاسو کتی شئ د وخت کې د اوشیرۍ دره جبر نه چې هلته باقاعده توګه باندې واوره چې کومه ده هغه شروع شوې ده. انعام الله صاحب چې بالکل ما چې کومه دا خبره وکړه د غزني د شپې په حوالې سره، نو تقریبا زه یم چې دا به هم دغه شانتې وي چې یاره دا په افغانستان کې یو ښار دی، په افغانستان کې یو ځګی دی چې د هغې نوم غزني او هلته کې یو کال ډېر زیات واوره شوې وه، نو هغې په وجه باندې هلته نقصانات شوي. نو اوس چې کله هم جمع راځي او په کومه شپه باندې په کوم وخت کې چې واوره ډېره ورېږي نو هغه ته دا وایي. نو بالکل ګرانو کتونکو دا براه راست مناظر تاسو کتی شئ د خپل موبایل په سکرین باندې، د خپل لیپټاپ په سکرین باندې. دې ته ویلی شي اوشیرۍ دره جبر چې دلته کې باقاعده توګه باندې د واورې کومه سلسله چې ده هغه بیګانه وقفې سره وه، خو اوس چې کومه ده نو هغه ښه تیزه شوې ده او ښه په درز سره ورېږي. مخکې به مونږ چې کته نو هغه به صرف نصیب خان وروره بس انجای کوو، ستا خواله در روان یو بله ورځ انشاءالله. سید عباد الله میر صاحب وایي چې رایټ مننه جي. مخکې به مونږ تاسو ته وختن په وختن باندې ریپورټینګ کاوه کوم غرایزي سیمې دي، کومراټ، لواري ټاپ،
دغه شانتې ډوک دره او برول کومې بره سیمې چې هلته به واوره اورېده خو باقاعده توګه باندې په دیر ښار او واړی داروړه شیرۍ دره جبر او دې علاقو کې چې کوم دی نو واورې کومه سلسله چې ده هغه شروع شوې ده اقبال صاحب وایي چې سو بیوټیفل زاهد یوسفزی وایي چې ماشاءالله چمن روغانی صاحب وایي چې زبردست محمد عزیر علي صاحب وایي چې زبردست مننه د ټولو ملګرو چې کم راغله دې وخت کې مونږ ګوري مونږ خاص کر کم مسافر رونه چې دي د هغوی دپاره دا لایو ویډیو چې کوم دی نو دا صرف او صرف د هغوی دپاره چې هغوی د ملک په نورو د دنیا په نورو ملکونو کې دي یا د ملک په نورو سیمو کې دي کراچۍ کې دي دغه شانتې لاهور کې دي عبدالله وردک صاحب چې څنګه په کراچۍ کې دی نو دغه شانتې نور ملګري چې کوم دي د هغوی دپاره چې هغوی د کلي د رنګینۍ چې کوم دی د خپل موبایل په سکرین باندې انجای کړي جمیع الله صاحب وایي چې نایس ابو همدانی صاحب السلام علیکم جدین وعلیکم السلام وروره مونږ ته دعاګانې کوه او نصیب وایي چې راځئ بس مونږ د دې واورو نه درځو ښه درز پکې شته جنان صاحب درس خو پکې ځکه دی چې ښه دا وګوره بلکل هغه سپري ورته مونږ وایي د واورو غټ غټ سپري او هغه را روان دي خیال محمد صاحب مونږ دوبۍ نه ګوري هغه تعلق هم د جبر سره دی برهان الله صاحب وایي چې زبردست ریاض مشواني صاحب مونږ ګورو رحمان صاحب ګوري مونږ عمان کې ژوند کوي دې وخت کې